بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 13 نمبر درس دی. نن زمونږ د نجاست قسمونه او دغه نجاست د پاکۍ کوم حکمونه دي هغه به ان شاء الله نن وایو. وای اقسام دا د قسم جمع ده. د قسم جمع ده. قسم یو قسم ته وای او قسمان دوه ته وای او اقسام ډیرو ته وای. د نجاست ګندګۍ ته وای. ګندګي د ناپاکۍ قسمونه و احکامها او د دې ناپاکۍ حکمونه د دې ګندګۍ حکمونه. احکام دا د حکم جمع ده. حکم او ها معنی ده دغه نجاست طرف ته دا راجع ده، یعنی دا نجاست یادوي. د دې نجاست حکمونه خجی بیا اول پکې مصنف رحمه الله چې کلم نوې خبره شروع کوي، نوې سبق شروع کوي، نو د هغې په شروع کې د قرآن پاک آیات راوړي. وی دا ځکه چې دا د قرآن پاک سره د نسبت جوړ شي او حدیث ورسره راوړي چې یاره دا د حدیثو سره نسبت د دې جوړ شي او د دې دلایل هم ورسره دا راوړي چې یاره دا ګندګۍ نه پاک ځان ساتل دا د قرآن او د حدیث نه ثابته دي. نو دغه دلایل ورسره راوړي، دا ورسره د قرآن آیات ورسره دلیلی او حدیث ورسره دلیلی چې یاره دا دوه دلیلونه ما سره مضبوط را سره دي چې یاره ته د دې ګندګۍ نه ځان پاک ساته. خجی قال معنی دا او فرمایل الله جل جلاله، الله تعالی او فرمایل یا الله تعالی فرمای. واو معنی دا او ثياب دا د ثوب جمع ده. ثوب کپڑے ته وای، ثياب کپڑو ته وای. ٹھیک شو؟ کپڑے جامع. او کا معنی د خپلې. فا معنی دا نو. طهر معنی دا خ پاک ساتا. خ پاکی ساتا. وثيابك فطهر، تخپل کپڑے خ پاک ساتا. الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن کې دا حکم فرمای وثيابك فطهر، خپل کپڑے خ پاک ساتا. سورہ مدثر کې او دلته کې د ثياب مطلب دا خپل جامیم دي، خپل بدنم دی، دا هوته ظاهري معنی ده او د دې بله معنی ته عمل هم اخیستی شي، اخلاق هم ته اخیستی شي، نفس هم ته اخیستی شي، عقیده هم ته اخیستی شي. یعنی چې خپل عمل هم پاک کا، خپل اخلاق هم ښکلي کا، خپل نفس هم پاک کا، خپل نور چې کوم عقیدې دي دا دې هم پاکې کا. دغه هم ته مراد راځي. ښه جي وثيابك فطهر، او ته خپل جامې پاکې کا، ځکه دا اخلاقو ته، عمل ته، عقیدې ته او دغه ته هم جامه ویلی شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. واو معنی ده او، قال معنی ده او فرمایل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول، د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا يقبل الله. لا معنی ده نه، يقبل معنی قبلوی. الله تعالی، الله جل جلاله. صلاتن معنی ده هر قسم منز. المنز نو دا صلاتن نکره ده. نو دی نکره کې هر قسم منز شامل شو، که هغه فرض منز دی، که هغه سنت منزونه دي، که هغه نوافل دي، که هغه واجبات دي، که هغه د جنازې منز دی، که هغه د تهجد منزونه دي، که هغه د دغه سجده شوه، د قرآن د آیات هغه سجده شوه. هر قسم صلات کې هر قسم منز داخل شو، ځکه دا نکره دی. نو الله پاک هر قسم منز نه قبلوي. لا يقبل الله صلاة، الله پاک هر قسم منز نه قبلی من غیر طهور، بغیر د پاکینا.
چې انسان پاک نه د یو سجده هم نه قبلیږي، نه نفلونه کیږي، نه سنت کیږي، نه فرایض کیږي، نه واجبات کیږي، نه د جنازې مونځ کیږي چې پاک دا انسان پاک نه یعنی اودس نه جامې پلیتې وي، نو دغه حالت کې یو مونځ هم نه قبلیږي. نو لا یقبل الله صلاة، الله پاک هر قسم مونځ نه قبلی. من معنا ده نه، غیر معنا ده علاوه، او طهور معنا ده پاک. پاکی الله پاک بغیر د پاکی نه هر قسم منځ نه قبلی. لا يقبل الله صلاة، الله پاک منځ نه قبلی من غیر طهور، بغیر د پاکی نه، چې پاک نه جامې دی پاک نه او دغه شان بدن دی پاک نه، نو الله پاک ستا هر قسم سجده نه قبلی. دا رواه احمد و مسلم و ترمذی، د احمد مسند احمد حدیث سے، د مسلم شریف حدیث سے، د ترمذی شریف حدیث سے. دا لا يقبل الله صلاة من غیر طهور. اوس درته وایي النجاست، نجاست معنی ده ناپاکی یعنی گندگی. تا ته اوس وایي ګندګي څه ته وایي؟ هي معنا ده هغه دغه ګندګي یادوي. کونو معنا ده وي. البدن بدن ته وایي، د انسان بدن. واو معنا ده او ثوب کپړې. واو معنا ده او. مکان معنا ده ځای. با معنا ده سره. حال معنا ده داسې حال، یعنی په داسې حال سره. یتقذر معنا ده یتقذر معنا ده یتقذرها الشرع، چې دغه داسې حال کې چې شریعت ناخوښی. یتقذر معنا ده مکروه ګڼل، مکروه ګڼل یا ناخوښه ګڼل یا ناپسندیده عمل. یتقذرها معنا ده داسې حال، دا حال طرف هغه. شرع معنا ده شریعت، شریعت. نو تا ته وایي جی وی هي دا النجاست، د نجاست تعریف درته کوي چې نجاست څه ته وایي؟ هي دغه نجاست کون البدن، د بدن کېدل، والثوب د کپړو کېدل، و مکان د ځای کېدل، بحال په داسې حالت کې یتقدرها الشرع چې شریعت ناخوښی. یعنی بدن کپړې ځای چې په داسې حال کې وي چې د شریعت ناخوښه وي، نو هغې ته نجاست وایي. ټیک شوه؟ بدن کپړې ځای چې داسې وي، یعنی په داسې حالت کې وي چې یتقذرها الشرع، چې شریعت مکروه ګڼي، هغه شریعت ته ناخوښه وي، هغه د شریعت خوښ نه وي، ناپسندیده وي، په شریعت کې هغه ناپسندیده وي، په شریعت کې هغه ناخوښه وي. یعنی بدن نه مراد چې بدن ګنده وي، ثوب نه مراد چې کپړې ګنده وي، مکان نه مراد چې مکان ځای ګنده وي، کوم ځای کې چې ته مونځ کې هغه بحال په داسې حال کې یتقذرها چې ناخوښه ګڼي، چې دغه حالت ناخوښه ګڼي الشرع شریعت. ټیک شو جی؟ نو تا ته دا د نجاست تعریف وکړو. نجاست څه ته وایي؟ هي کون البدن والثوب والمکان بحال یتقذرها الشرع. وایي دا نجاست کپړې بدن ځای په داسې حالت، یعنی په داسې حالت کې ګنده وي، یتقدرها الشرع چې شریعت ناخوښه ګڼي هغه. ویأمر، و معنا ده او، یأمر معنا ده حکم کوي. با معنا ده سره. تطهر معنا ده پاکی. عن معنا ده نه، او ها معنا ده هغه. ويأمر، او چې دا شریعت حکم کوي بالتطهر د پاکی، عنها د دغه حالت نه، عنها د دغه حالت نه. ها ضمیر دا حالت ته راجع شوی دی، په کوم حالت کې چې دا کپړې، دا بدن او دا ځای وي. یعنی کپړې او بدن او ځای په داسې حالت کې
کپړې بدن زیر داسې حالت کې دی چې هغه شریعت ته ناخوښه دی شریعت ته ناخوښه دی د شریعت خوښ نه دی مطلب دا دی چې سخا دی بدن دې سخا دی کپړې دې سخا دي او کوم ځای چې ته ناسته پاسته کې هغه ځای دې سخا دی نو دا ټول ځایونه سخا دي دا شریعت ته ناخوښه دي نو دې ته نجاست وایي ویأمر او دا شریعت حکم کوي بالتطهر د پاکۍ عنها د دغې حالت نه ټیک شو جی او دا شریعت د دغې ناپاکۍ نه د پاکۍ حکم کوي نو دغې ته نجاست وایي نو ګورئ جی نن موږ د ګندګۍ د ناپاکۍ اقسام او د هغې حکمونه وایو دغه سبق زموږ شروع شو نو نن آیات پکې د قرآن راغې قال الله تعالی وثیابک فطهر ته خپل کپړې پاکې کا نو د خپلو کپړو پاکو نه مطلب دا دی خپل بدن هم پاک کا خپل باطن هم پاک کا خپل اخلاق هم ښه کا خپل عمل هم پاک کا او خپل عقیده هم صفا کا نو د دغې نه مراد دقه هم راځي وثیابک فطهر معنا دا ده ته خپلې کپړې پاکې کا ٹھیک شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يقبل الله صلاة الله پاک یو منظم نه قبلی من غیر طهور بغیر د پاکۍ نه چې پاک نه او منځونه هر څومره کې او څومره سجدې کې څومره نفلونه کې څومره فرضونه کې خو چې کپړې دې پلیتې وي او بدن دې پلیت وي نو چې ته پاک نه نو ستا یو منظم نه قبلیږي ښه دي النجاسة اوزتوي نجاست ستوي د نجاست تعریف ورا هي كون البدن والثوب والمكان بحال يتقدرها الشرع نجاست چې وي د بدن او د کپړو او د ځای په داسې حالت کې وي په داسې حالت کې ناپاکه وي يتقدر الشرع چې شریعت د هغې نه کرکه کوي شریعت هغه مکروه ګڼي نو دغې ته نجاست وایي ویأمر او دا شریعت حکم کوي بالتطهر د پاکۍ عنها د دغې حالت نه شریعت بیا د دغې پاکۍ نه حکم کوي نو دغې ته نجاست وایي جي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام